الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تعالى في مقام آخر: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شریف شوق سره وایي. على آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قابل قدر معزز مسلمانان ورونو، قرآن مجید الله جل جلاله عالمگیر کتاب را لېږلی دی. یعنی په قرآن مجید چې کوم یو انسان په دنیا کې عمل کوي او د هغې د حکمونو بجاوري کوي، که د هر ملک سره د هرې فرقې سره تعلق ساتي، که د هر رنگ سره تعلق ساتي، د هر زبان سره تعلق ساتي، دا انسان الله جل جلاله کامیابو ته رسوي او په بام عروج باندې ودروي. قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد فرمایا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دا قرآن مجید عظیم الشان کتاب دا داسې کتاب دی چې لا ریب هیڅ شک نشته دی پدې کې، فيه هدى پدې کې هدایت دی. د متقیان یعنی پرهیزګار کم خلق چې پدې قرآن مجید کې دغه کسانو د پاره هدایت نیغه لاره د جنت طرف ته. کله چې په قرآن باندې عمل کې دغه نیغه لاره به تا جنت ته رسوي، ډېره په اسانۍ سره جنت حاصلول ګټل ډېر آسان. په قرآن باندې عمل شروع کا، دقه د قرآن لاره دا جنت ته رسېدلې، د آخري ټکانه وستا جنت وګرځي. دغه ته ویلی شي هدایت چې انسان
دا هغه لار ځان ته برابر کی کوم چې جنت ته رسیدلی، کوم انعامات او خوشالو طرف ته رسیدلی. او دا جنت بیا صرف په آخرت کې نه بلکې کوم یو انسان چې په قرآن مجید باندې عمل شروع کی نو دغه انسان په دنیا کې هم الله جل جلاله زلی. دغه انسان ته الله جل جلاله په قرآن مجید کې هم دغه ارشادات فرمایي چې ته په دنیا کې هم او په آخرت کې چې کوم دی نو دا به هم ته په اعلی مقام باندې فائز وي. حدیث مبارک راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، چې کوم یو کس په قرآن مجید کې مهارت حاصل کی، د هغې ترجمه وکي، د هغې تلاوت کوي، په هر وخت کې د هغه زبان د هغه ژبه په تلاوت قرآن باندې لمدی، مع السفرة الكرام البررة، دغه کس به د قیامت پر ورځ باندې په آخرت کې مع السفرة الكرام البررة د هغه معززو فرشتو سره الله جل جلاله به هغه داسې مقام باندې ودرئ کومې فرشتې چې د الله جل جلاله خاصې فرشتې وي، الله جل جلاله هغې ته لوی مقام ورکړی او ټول عمر د الله جل جلاله عبادت کې تیر کړی. د هغې خلکو سره به الله جل جلاله د دغه ماهر په قرآن باندې چې کمی د هغې حشر وکړي د هغې سره به راپاس. اوس به څوک دا وایي چې زه په قرآن کې مهارت نشم حاصلولی، ژبه مې پیړه شوې ده او ذهن ته مې څه نه راځي، سم تلاوت هم نشم کولی په روانه سره. د هغې دپاره هم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایه والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. کم یو شخص چې د الله جل جلاله د دې کتاب د دې کلام پاک تلاوت کوي او د هغه ژبه پیړه د ویلې نشي، یو ټکی وایي بیا ودرېږي، نخلي ټانکي په سبق کې نو او دلته ډېره ګرانه پرېوځي چې دا تلاوت کوي، ډېر په مشقت باندې دا یو آیت دو آیت چې کوم دی نو سر ته رسوي. د هغې متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو له اجران، دا هغه شخص دپاره دوه اجر دي. د دې بل یو کس دپاره خو الله جل جلاله وي چې د ده حشر به د معززو فرشتو په مجالسو کې کیږي، ولیکن د دې دویم کس دپاره څه ارشاد فرمایلی شو له اجران، دته به خدای پاک دوه اجره ورکوي، یو اجر خو به د تلاوت دته میلاو شي او دویم اجر چې د څومره په تکلیف سره څومره په مشقت سره دا تلاوت وکړو د دغه مشقت اجر به ورته هم الله جل جلاله ورکوي. نو زمونږ نه دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې عذر ختم کړ. عذر ځکه ختم کړ چې یو شخص دی هغه بچرې دا وایي چې یاره زه خو بوډا شوی ما، سپین ږیری شوی ما، عمر مې تیر شوی دی یا ژبه مې پیړه شوې ده، وخت راته نه میلاویږي او زه تلاوت نشم کولی. د هغې دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایو د تسلی دپاره چې تلاوت کوه، یو آیت وایه په مشکل او مشقت سره وایه، تا ته به خدای پاک دوه اجرونه درکوي. نو دغه عذر هم زمونږ ختم، دا عذر خو زمونږ د مخکې نه ختم دی چې یاره موقع نه ده میلاو شوي چې ما قرآن یاد کړی دی، دا عذر ختم شوی دی. صحابه کرام د هغې په زندګو باندې مونږ سوچو، داسې صحابه کرام جلیل القدر صحابه، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه غونتې هستی، د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه غونتې هستی، د هغې متعلق راځي چې سوره بقره په کلونو کې یاده کړې وه، سوره بقره د په کلونو کې یاده کړې وه. نو اوس چې هغه عربي النسل خلکو، مادري زبان د مورنۍ ژبه د هغې عربي وه، هغې ته څومره اسانو دا قرآن یادول، قرآن زده کول هغه وینا اسانو، د هغې باوجود پکې دومره وخت هغې دی ولګاو د دې دپاره چې زه دا قرآن ویم دا یو آیت ویمه زه به ځان ته ګورم چې دا آیت ما ووي چې الله جل جلاله ارشاد فرمایي مؤمنانو تاسو تقوا اختیار تاسو زکات ورکوئ، تاسو مونځ په ټیم باندې کوئ، تاسو حفاظت کوئ، خپل نظرونه ښکته ساتئ، د حقوقو خیال ساتئ، په معاشره کې ښه زندګي تېروئ. دا اوس د ځان کې ګورم
چې آیا دا څیزونه په ما کې شته دی او که نه. نو دغه شان د قرآن مجید احکاماتو ته به یې کتل، هغه به یې په ځان باندې لاګو کول، چې کله به یې په ځان باندې هغه آیت د هغې حکم لاګو کو، هغه به یې جاري کو، په هغې به یې عمل شروع کو، د هغې نه بعد به بیا دویم آیت. معاشره کې بېشکه په دې خبره خو الله جل جلاله په یو حرف باندې لس نیکۍ ورکوي د تلاوت. خو لیکن دې خبرې ته هم سوچ پکار دی چې دا تلاوت زما نه غواړي څه، د دې مقاصد څه دي، په دې کې ما ته کوم احکامات بیان شوي دي هغه ما ته څه وایي. تلاوت باندې خو موږ ته اجر میلاویږي، خو لیکن دا قرآن مجید دستور حیات دی، آب حیات دی، منشور حیات دی، مقصود حیات دی. نو دا خو معلومول غواړي چې په دې قرآن مجید کې الله جل جلاله زمونږ نه غواړي څه، مونږ ته څه وایي، په دې باندې ځان پوه کول پکار دي. اله به مونږ چې کوم دی نو ماهرین قرآن جوړي. دا څه ضروري خبره نه ده چې یو سړی د 8 کاله یا 9 کاله په مدرسه کې تیر کړي نو دې ته به چې کوم دی نو عالم ویلی شي او بل کس دا به عالم نه وي. دا څه ضروري خبره نه ده. هر یو سړی پوهه جوړېدی شي، عالم جوړېدی شي، ماهر په قرآن باندې جوړېدی شي، خو چې لږ ځان اوسپاري چرته کې جومات ته، چرته درس ته، چرته مدرسې ته، چرته دینی محافلو ته، مجالسو ته ځان اوسپاري چې دی هغه عمره علم حاصل کی، هغه عمره د قرآن تعلیم دی زده کی چې سبا خو خپله زندگی په هغې باندې تېرولی شي. هغه عمره تعلیم زده کول چې خپله زندگی پې تېروي. دا تبلیغیان حضرات چې دا خبره کوي نو دا ډېره جوره خبره ده. دا داسې عمومي خبره نه ده چې یو سړی دی ووایي چې دومره علم زده کول چې هغه به خپله زندگی تېره کړي. په دې کې ډېر لوی مقصد دی، په دې خبرو کې ډېرې لوی خبرې دي. داسې نه چې د مونځ نه نوافل زده که، سنت زده که، فرض زده که او په دې باندې ستا زندگی تېرېږي. نه، یوازې خو مونځ نه دی، ستا سره معاشره ټچ ته، ته به ځان له څه کاروبار کې، ته به ځان له څه روپۍ ګټې، ستاسو په کور کې خور مور لور اوسېږي، د هغې حقوق به یې په تا باندې، ګاونډي به اوسېږي، د هغه حقوق به یې په تا باندې. دا ټول څیزونه زده کول دې ته ویلی شي دومره علم زده کول چې سړی پې خپله زندګي تېره کړي. دا به اوس ته څنګه زده کړې؟ دا به په مدرسو کې زده کړې، دا به په دې جومات کې زده کړې. نو خبره مې د دې پورې شروع کړې وه چې الله جل جلاله زموږ هر یو عذر هغه ختم کړی دی. که څوک بوډا دی او که څوک ځوان دی، که څوک نواب دی او که څوک فقیر دی، د هر چا دپاره لازم دی چې د دې قانون نه ځان خبر کړي، د قرآن مجید په شکل کې چې دا کم قانون د اسمان نه راغلی دی د دې نه ځان خبر کړي چې په دې کې ماته ویلی شوي څه دي. مونږ د صحابه کرامو زندګۍ باندې سوچ، هغې د قرآن سره ډېر زیات لګاو، هم د دې وجې نه ورته الله جل جلاله فوقیت ورکړی و. پیغمبره خدا صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي دا صحابه کرام دا په ځمکه باندې داسې دي لکه تاسو چې په اسمان کې ستوري ګورئ. دا ولې دومره لوی فضیلت هغې ته حاصل د دې قرآن مجید په هر یو حکم باندې عمل کړی. دا قرآن یې د خپلې سینې سره لګولی. نن هر یو شخص خداوی د اعلی مسلمانۍ او د کمال مسلمانۍ دعوه زه کوم چې زه په دنیا کې زمانه پکا مسلمان څوک نشته. که یمه نو زه په دنیا کې د ټول نه ښه سړی یم، دا نور خو چې کوم دی نو هسې ګرځي. هر یو مسلمان نن دا دعوت. خو لیکن که د قرآن د یو آیت تپوس دې وکړي، قرآن یو طرف ته که دا مونځ چې مونږ کوم مونځ وایو، مونځ سبحانک اللهم، د دې تپوس دې وکړی شي نو مونځ الفاظ هم غلط، د افسوس خبره، د هغې ترجمه خو ډېره لویه خبره. تا چېرته کې دا سوچ کړی نه چې یاره زه په دې مونځ کې څه یم؟ سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک التحیات لله. دغه شان دعای قنوت په دې باندې چېرته چا سوچ کړی دی چې په دې مونځ کې زه څه ویم؟
دا خو یو رټه مونږ لګولې ده که نه، یو پاړه او یو ګردان مونږ یاد کړی دی، هغه شانتې وایو. خو لیکن که چېرې په دې باندې سوچ وشي چې اوس د الله جل جلاله زه صفت بیانوم، اوس د الله د طرف نه ماته وعید بیانېږي، اوس پکې د جنت بشارت بیانېږي، د عذاب نه تخویب بیانېږي، یره بیانېږي، نو د هغې مونځ به بیا جدا خوند. اوس که چېرې مونږ مونځ کې ودرېږو او امام صاحب یو دوه درې رکعته یو دوه درې آیته دا چېرته کې سیوا ووایي، نو زړه کې دا راځي چې یاره امام صاحب چې کوم دی نو اوږد مونځ کوي، زر ولې نه راښکته کړي. دا وجه دا ده چې مونږ صرف په رټه باندې سوچ کوو، په یو پاړه باندې سوچ کوو، د دې په مقاصدو باندې سوچ نه دی شوی چې په دې قرآن کې ماته الله څه وایي، څه حکم بیانېږي. نو تاسو ته مې عرض کاو چې صحابه کرامو د قرآن مجید سره دومره مینه او محبت و. یو واقعه ذکر کوم تاسو ته چې د یو جنگ نه حضور صلی الله علیه وسلم واپس را روان دی خپل کلي ته. په لاره کې شپه شوه، نو ملګري ستړي شوي وو، پړاو یې واچاو چې آرام به وکړو، سهار وختي به وځو. چې کله ټول سملاسته نو طریقه کار به دا و چې کله به دوی راتله په لاره باندې، نو دوه کسان به یې مقرر کړه، تاسو به یخیئ، نگرانی به کوئ، چوکیداري به کوئ، هسې نه چې دشمن حمله وکړي، د شپې نه فایده وانخلي تیارې نه. دوه کسان حضور صلی الله علیه وسلم کېنول په یو ډیرۍ باندې چې تاسو دلته کې کېنئ او نگرانی کوئ، هسې نه څوک راشي او حمله وکړي یا نقصان وکړي زمونږ. نور صحابه کرام وده شو. دا دوه صحابه ناست دي، ډېر وخت کېناسته، نو دی بل ته وویل چې داسې چلو که چې دا خو اوږده شپه ده او لږ ساعته پورې به زه کېنم، ته وده شه، او بیا چې کوم دی نو تا به زه راپاسوم، زه به وده شم. هغې دغه مشوره وکړه او یو صحابي هغه وده شو، کوم چې پیره ورکوله. بل ناست دی، هسې ناست و، یو طرف ته بل طرف ته یې کتل، وایي هسې یم یخ یم، راشه یو 2 رکعتو نفل نیت وتړه او دا وخت قیمتي که. چې کله نیت وتړه نو سوره کهف شروع کړه، 2 رکعتو نفلو نیت یې وتړه او سوره کهف شروع کړه. سوره کهف وی 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 تر دې حده پورې چې خو تیاره شوه، نو یو دشمن راغی او ویې کتل چې بس یو کس ولاړ دی او دا هم په مونځ ولاړ دی، نو راشه حمله پرې وکړه، دی ته مړ کړه او بیا به په دې نورو خلکو ورشي او دیو به هم چې کوم دی نو د شپې به چې څه دې زړه غواړي هغه به وکړي. او په غشي باندې دی وویشت، یو تیر ولګېد په ده باندې، د ده نه وینه روانه شوه، خو دی مونځ دومره خوند ورله تلاوت ورکړی دی چې دی مونځ خپل نه ماتوي، ولاړ دی تلاوت کوي. بیا دویم ولګېد او حدیث مبارک کې راځي چې د دغه صحابي د دې وجود نه د پوارې په شان دا وینه دانګي، خدای بیا هم مونځ نه ماتوي. که څوک دا وایي چې چېرته کې مونځ خو مات شوی ده ځکه هینه ترې راوتې ده، نو په هغه وخت کې د وینې باندې چې اودس ماتیږي یا نه ماتیږي دا مسله لا واضحه شوې نه وه. یو خبره. دویمه خبره دا ده چې هغه دومره غرق و په تلاوت کې، دومره شوق ذوق و د هغه چې هغه ته د سرې نه دا پته ونه لګېده چې ما باندې لا غشی ولګېده. نن که مونږ ماشی وچیچي خپه، بله خپه به راواخلو وبېګره وو، که غوږ هم وچیچي غوږ، ګیره ګیره کې ګوتې، څوک به دا چل، څوک څه پوزه، سترګې، لکه مطلب زمونږ په آرام سره مونځ 2 رکعته مونځ په آرام سره نشو کولی. خو لیکن د ماشي حساب وکئ او تیر هغه پکې دننه ننوتی دی او وینې تې پواري وایي، خو هغه مونځ نه ماتی خپل. تر دې حده پورې چې دی وایي زه دې حد ته ورسېدم چې وینه ووته قریبه وه چې زه بېهوشه شوی دی. نو سلام مې وګرځاو، خپل ملګری مې رايخ چېره دشمن حمله کړې ده، هغه چې وینې وکتې چې تا ماته ولې نه وې، دومره وینه ستانه لاړه، تا به زه راپاسولی وې که نه. هغه ورته څه وایي، وایي ماله سوره کهف دومره خوند را کړی و، دې تلاوت دومره خوند را کړی و چې ما دا خبره ګواره نه ګڼله، دا مې مناسب نه ګڼله چې په منځ کې دا تلاوت پرېږدم او تا رایخ کړم. نو هغه بل ملګری بیا رایخ کړ. اوس اندازه ولګوئ چې د دغې خلکو د قرآن مجید سره څومره مینه او محبت او څومره په اخلاص باندې به تلاوت کاو، دومره په اخلاص به تلاوت کاو چې چا به واورېده نو منافق چې به و
د زړه ایمان به کمزور او هغه به فورا نو یاره دا قرآن چې کوم دا وینا کیږي دا جادو دی، په هغه باندې به دومره اثر وکړو چې هغه به برداشت نشو کولی، هغه به دا جادو دی، داسې خبرې. دومره په اخلاص به تلاوت کوي. یو صحابي متعلق راځي ابی ابن کعب، دا د صحابه کرامو یو لوی قاری و، قاری صاحب به ورته خلک وایي په هغه زمانه کې صحابه کرام مشهور. ابی ابن کعب رضی الله عنه یو ورځ د مسجد نبوي کې ناسته و، حضور صلی الله علیه وسلم د تیز تلاوت کاو، په جهر سره تلاوت. حضور صلی الله علیه وسلم د خپل حجرې نه داسې راووتل، دی خاموش. د دې لپاره خاموش شو چې یاره بې ادبي ده، زه تیز تلاوت کوم او حضور صلی الله علیه وسلم هغه مناسب نه دی چې د هغه په مخ کې زه تیزې خبرې وکړم، تیز تلاوت وکړم. دی خاموش و. حضور صلی الله علیه وسلم ورته وی ابی ابن کعب ولې خاموش؟ تلاوت شروع کړه. دی خاموش، بیا هم خاموش دی. بیا ورته وی ما ته حکم شوی دی چې ای ابی ابن کعب ته تلاوت شروع. دی پوه شو چې پیغمبر خو د زمانې لوی هستی، دته خو حکم صرف د اسمان نه کېږي، بل څوک خو دته حکم نشي کولی. نو ده ورته وی ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه ورته وی ای د الله رسوله الله سمانی، الله جل جلاله زما نوم تا ته اغستی دی او تا ته دا ویلی دی چې د ده نه تلاوت واوره. یعنې پوه شو چې الله جل جلاله پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته ویلی دی چې د ابی ابن کعب تلاوت کوي په دې مسجد نبوي کې، ورشه د ده نه تلاوت واوره. هغه ورته وایي نعم الله سماک، او بالکل ابی ابن کعب الله جل جلاله اوس دا ارشاد وفرمایو چې لاړ شه مسجد نبوي کې ابی ابن کعب تلاوت شروع کړی دی، د هغه نه تلاوت واوره. اوس په دې کې یو نکته ده، عجیبه نکته دا ده چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خو به د صحابه کرامو نه تلاوت اورېده په هر وخت، خو هغه دومره په اخلاص باندې تلاوت شروع کړو چې الله جل جلاله پیغمبر خدا ته وایي د هغه نه تلاوت واوره، نو ته به هم واورې او الله جل جلاله خو هر څه اوري که نه، او زه به هم واورم. یعنی الله جل جلاله وایي چې دا تلاوت ته هم واوره او د ابی ابن کعب دا تلاوت به زه هم واورم. اوس تاسو اندازه ولګوئ چې تلاوت کې دومره سرور چې الله جل جلاله ارشاد فرمایي چې د دې شخص نه تلاوت اورېدل دي، دا به څومره په شوق ذوق سره تلاوت. یو بل روایت کې راځي، د بخاري روایت دی، یو صحابي دی سحر مسجد نبوي ته راغی، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته خپله واقع بیانوي. د الله رسوله بېګا راسه یو کار وشو. څه کار در سره وشو؟ بېګا زه د شپې راپاڅېدم او تلاوت مې شروع کړ، خو تلاوت کې دوسه شوق پیدا شو، جذبه مې پیدا شو چې ښه تیزې چغې ووامه. نو چې تیز تلاوت مې شروع کړ، نو زما خواته یو ماشوم پروت و او خواته مې یو اس هم ولاړو. ما تیز تلاوت ونه کړ، په مزه مزه باندې تلاوت مې شروع کړ. ما وی هسې نه چې دا اس چې کوم دی نو دا خپه اوچته نه کړي، دا ماشوم لاله خراب نه کړي. دغه شان تلاوت مې کاو تر دې چې سحر شو، چې دعا ته مې لاس اوچت کړل، نو د آسمان نه به د ستورو په شان پړقا راتله او بیا به اوچتېده، راتله به او بیا به اوچتېده، ټوله شپه را سره دا معامله وشو. د الله رسول د دې څه حقیقت دی؟ دا پړقا د څه وه، دا روشنایي د څه وه؟ حضور صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي ملګریه تا چې کله تلاوت شروع کړ نو تا دومره شوق ذوق سره تلاوت شروع کړ چې د عرش نه فرشتې رالی او ستا تلاوت اورېدلو دپاره دغلته کې ناستې وي. د عرش نه فرشتې راکوزې شوې او دومره خوند تا تلاوت کې ورکړی چې د هغې د اورېدلو دپاره ستا خواته ناستې وي. دا چې فرشتې به تلې او راتلې نو دا فرشتې وې، دا رڼاګانې چې به تلې او راتلې. اوس مونږ خپلو زندګو باندې سوچ وکړو چې قرآن مجید مونږ څومره تلاوت کوو د ورځې. نن که زما نه تپوس وکړې نو ته خبرونه اورې؟ جی بالکل، هر ورځ د ورځې
3 ټیمه زه ټي وي لګوم، نیوز لګوم او زه خبرونه اورم. ښه جي ته څه ډایجسټ ګورې که نه؟ بلکل زه خو مختلف قسمه آرټیکلې ګورم او زمانه داسې مضمون نه تېرېږي چې هغه ما کتلی نه، داسې کالم نه تېرېږي چې سیاسي، اقتصادي او معاشي تناظر کې ما کتلی نه. ته ګیم کې کرکټ لځې؟ او بلکل زه خو داسې مازدیګر نه چې زه ځان حاضر کوم نه په ګراونډ کې. ته د مور خدمت کې کله نا کله وکړو، ته تلاوت کې تلاوت موقع خو نه میلاوي، تلاوت موقع نه میلاوي. ولې نه میلاوي تلاوت موقع؟ سحر بس کار له لاړ شو، مازدیګر راشو ستړي و ګیم وکړو، بیا چې کوم دی نو ماښام د بچو سره کینو، شپه شي وده شو، سحر بیا راپاسو، دقه معامله چلېږي. میاشتې وشي او قرآن مجید په هغه تاخ کې په دوړو باندې ډک شي. هغه کتاب چې خلکو به ځان جنت ته رسولی و. صحابه کرامو ته الله جل جلاله ارشاد فرمایي کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله. ډېر کله ته تاسو لږ غونته کې معمولي کسان به وئ، یو څو افراد به وئ، تاسو ته ما په ډېر لوی جماعت باندې قوت درکړو، هغه به م نیست او نابود کړي وې، ځمکې نه به م راوتمبول. ولې؟ په قرآن مجید باندې د هغې ایمان و، په هر وخت کې په قرآن مجید باندې د هغې طریقو باندې عمل پیرا اوسېدل. د دې وجې نه ورته الله جل جلاله قوت ورکړی و. د دغې وجې نه خو الله جل جلاله ارشاد فرمایي تاسو به همیشه کامیاب یئ ان کنتم مؤمنین، که چېرې په تاسو کې کمال ایمان موجود و. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. که چېرې د قرآن سره خپله سینه ولګوله، قرآن هم ځان ته رانږدې که، ځان هم قرآن ته ورنږدې که، تاسو به کامیابي حاصله کوئ. که د قرآن نه لرې شوئ نو هسې نه چې د قیامت په ورځ باندې تاسو ووایئ چې مونږ خو ړانده وو، په دنیا کې خو به مونږ ګرځېدو، زمونږ خو ښکلې ښکلې سترګې وې، ښکلې ښکلې جسمونه وو، اوس هغه هېڅ شی نشته دی. دا ولې؟ الله جل جلاله به ارشاد فرمایي چې تا ته ما قرآن درکړی و، ذکر مې درکړی و، نصیحت مې درکړی و، هغه تا شاته غورځولی و. نن به ته هم دقه شان شاته غورځولی شي، ستا هېڅ نشته دی زما څخه. دا واحد قرآن دی ورونو، دا ډېر لوی کتاب دی، دې له غاړه ورکول پکار دي. چې کله مونږ غاړه ورکړه دې له، کامیابي به زمونږ خپې ښکلی. او چې کله هم دا شاته پرېښوده، زمونږ په اوس کې خو دومره دي خو چې صرف دا تلاوت خو وکړو که نه، د یوې یوې نیکۍ دپاره خلک څومره کوشش کوي. خو لیکن قرآن مجید دومره عظیم الشان کتاب دی چې یو آیت ته ووایي، په یو آیت کې د 100 نه زیات حروف، 100 له اوس په لسو کې ضرب ورک، څومره لوی مقام انسان حاصل کړي به د یو آیت تلاوت سره. که چا قرآن نه ویلی، قرآن شروع کوي، په دې کې شرم مه کوئ. که چا قرآن ویلی پوهېږي پې، نو دې قرآن له وخت ورکوي، کامیابي به م نصیب شي. ټول به داسې کوو که نه؟ الله جل جلاله دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. او زمونږ په دې مدرسه کې په 4 تاریخ باندې را روان 4 تاریخ باندې 4 مارچ د بود ورځ راځي، شروع ورځ، په دې باندې به پروګرامي او ختم بخاري وي، ختم قرآن دی. تاسو ټول په هغې کې شرکت وکئ او په هغې کې به علماء کرام راځي. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتهم، شیرګل محتمیم صاحب زوی د شیرګل دا مدرسه چې ده غټه، د دې شیخ الحدیث دی، د دې محتمیم هم دی، هغوی به تشریف اوري کوي. مفتی وزیرزاده صاحب به راځي، مفتی ضیاء الحق صاحب به راځي، مفتی شاکر الله قانی صاحب پېښور نه به راځي. نو تاسو ټول کوشش وکئ، هغې کې شرکت وکئ او د ځان دپاره چې کوم دی نو سعادت حاصل کړئ او په وخت باندې حاضري وکړئ. 8:30 بجې باندې به انشاءالله پروګرام شروع کیږي او داسې راشئ چې تاسو د خلکو خدمت وکئ، یعنی خدمت دپاره ټول کوشش وکړئ. نوجوانان دا هم موږ راغواړو هم انشاءالله یو څو ورځې بعد 2 ورځې چې پاتې شي، خو دا مشران چې کوم دي دیو به د خلکو ته هرکلی ووایي، خلکو له به عزت ورکړي. زموږ د بهر نه چې کوم میلمانه راځي نو هغوی ته به په خیرالی ووایي. او دویمه خبره دا ده چې ستاسو د وجې نه به ستاسو د ماشومان هم ستاسو ماشومان دي، ستاسو